صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث بخاری مسلم کې راغلی دی زه کله ننوتم دی جنت ته ما یو بنگله ولیدله او د هغې مخې ته یوه جینۍ ناسته وه او داسې یې کاوه نو ما اراده ما تپوس وکړو چې دا د چا ده چې لرجل من قریش دا د قریش یو کس دی د قریش یو نوجوان دی نو ما خیال دا وکړو چې کیدای شي زه به یم نو ما وویل چې څوک دی دا کس څوک دی چې دا بنګلې ده او دې مخې ته دا جینۍ ناسته ده او داسې کوي ویل راته ویل چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه دی دغه کس ته چې ډېر غیرتي کس و او علما ذکر کوي حدیثو کې اصل کې راغلي حدیث بخاري مسلم کې چې نبی صلی الله علیه وسلم یو پیر ناست دی په کور کې په دې کې څه جنکۍ وي او زنانه وي هغې لوبې ویلې او تمبلې واهه نبی صلی الله علیه وسلم له ډېره حیا ورته نو چې ورته ویلی نه شو په دې کې ابوبکر ځانو راغی هغه ورته څه قار راقار شو خو د هغه نه څه سترګه نه سوځېدله بس هغه هلته کېناست او نبي صلی الله علیه وسلم مخ هسې اړولی دیوال طرف ته هغې خپلې لوبې قلارې وی تمبل وی په دې کې وروالی شو نو عمر ځانو د هغه آواز بس هغه زنانه چې کوم دی منډې کلي او پردې نه شاته شوې او تمبل یې وتښتاو په دې کې چې کله نبي دغه عمر ځانو راننوت نبي صلی الله علیه وسلم خندل عمر ځانو ورته ویل یا رسول الله څنګه خاندې اضحک الله سنک الله دې ستا دغه خونه وخندی څنګه خاندې خندا څه خبره ده اته اوس پته نشته چې زما نه خلک یې تښتېدې هغه ویل دا زنانه یې مخکې لګیا وې چې لوبې موبې ویلې ابوبکر هم راغی څه خپل څه قار خورې وکړو خو څه خوند یې ونه کړو خو چې ته څنګه رالې بس منډه یې کړه نو عمر ځانو په دغه ټیم کې هم غوسه شو او ورغې زنانو پسې ورته ویل ای د ځان دشمنانو ویل تاسو د نبي نه حیا نه کوئ زما غوندې سړي نه حیا کوئ هغه ناست دی هلته او د هغه نه حیا نه درځېدله زه څه یم چې ما نه حیا کوئ سخت ورته غوسه شو هغې ورته ویل ته سخت یې ډېر که نه ویل او نبي زموږ څه دومره سختي نه کوي نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل عمر پرېږده عمر پرېږده دا خلک شیطان ته چې په کومه کوڅه روان یې نو په هغه کوڅه شیطان تا له مخې نه درځي نو دلته خو اصل کې دیو شیطان راپارهولی وي که نه دیو به ستا خوا ته څه ټینګي شي ویل شیطان ستا خواله نشي درتلی علما هلته وجه دا بیانوي چې عمر ځانهو د ده خواله شیطان ولې نشو راتلی شیطان به د نه ولې تښتېده وی وجه دا و اصل کې وی د خواهش خلاف و د خواهش څخه خلاف و خواهش یې کنټرول کړی و ګوره دومره غیرتي انسان دی که نه چې نبي صلی الله علیه وسلم نبي د حکم نه نازل شوی یا رسول الله ته دې زنانو ته حکم وکړه چې پرده کوي دا خو فاسقان فاجران په دې کوڅو کې دي ګرځي بیلارو کې ګرځي او دې زنانو ته وایي چې څه کور کښېنې مه راوځئ ګوره څومره غیرتي سړی دی په پردو زنانو هم غیرت کوي دارنګې هغه به دا ویل چې یاره د هغه بیبي د هغې د چا وویل ویل ګوره تا ته پته شته چې عمر ځانهو ستا په دې راتګ باندې جومات ته چې کله ته راځې هغه ټیم کې به زنانه جومات ته راتلې نو ستا په دې راتګ باندې عمر چې کوم دی هغه خفه کېږي ویله او ته راځي نو هغې ورته ویله ویل ما ولې نه منع کوي منع مې دې کي که نه چا ورته ویل چې منع کولی دې ځکه نه شي چې هلته نبي ویلي چې لا تمنعوا اماء الله مساجد الله د الله دا وینځي مه منع کوئ دا زنانه مه منع کوئ د جوماتونو نه اگر چې کورونه وله بهتر دي ویله دغه وجه یې نه منع کوي سودا رضی الله عنها هغه راوتلې وه روانه و مسجد ته تیاره کې سودا رضی الله عنها د نبي صلی الله علیه وسلم بیبي ده او ده ولیده نو ده پې لورې نه آواز وکړو ای سعودي ما وپېژندتلې ویل مطلب یې دا و چې الله پرده نازله کړي دومره غیرتي سړی و نبي صلی الله علیه وسلم ته ویل دا زنانه بندګي عمره حکم نه نازل شوی څنګه ته یم چې بس پرده کوئ بس الله حکم نازل کړ دې ته موافقات د عمر ویلې کی تقریبا علماو شمارلي 14 آیتونه یا د هغې نه زیات دا د عمر ځانو موافقات دي چې څنګه عمر خبره وکړه سبحان الله الله ته دومره ګران و چې فوراً به یې ویلل بس دغه شان کار وکړئ ویله بدر کې قیدیان ونیولی شو تپوس وشو ویل څه چل اوس وکړو ابوبکر ځانو ویل فدیه به تیوال ویل آزاد به ویل کېدای شي اسلام راوړي عمر ته ویل ته څه ویې هغه ویل هر سړي ته خپل خپلوان حواله کوي ما ته پکې خپل ریشه دار را جدا کویل د ابوبکر ته خپل ور جدا کړي علي ته خپل ور جدا کا چې دا سټونه تی وو چې الله مونږ ویني چې یا الله مونږ ستا د دین په باره کې د خپلوانو خیال هم نه ساتو ویل
دومره هغه سخت سړی د الله په دین کې. او چې کله بیا پیډیا واغستل شو آیتونه رالو او ویل که چېرته الله حکم نازل کنه سورت انفال کې ویل که مخکې تقدیر کې الله دا خبره نه وي لیکلي چې دې امت دپاره به غنیمتونه حلالېږي نو ویل تاسو ته به عذاب میلاو شوی وی. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ناست دی دغه سخت الفاظ وکنه قرآن کې ولې تاسو د غنیمتونه واغسته د فدیه مو واغستله دې قیدیانو نه. نبی صلی الله علیه وسلم ناست دی ابوبکر مسناس صحابه هم ناست دي. الله چونکې دا زورن ورکړې ده نو د چا چې چا سره مینه کنه نو هغه ته معمولی غونته لګه ترخه خبره وکړي کنه به خپای جاړي ځان لا. نو نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه سره د خپل الله مینه ورسره او په زړه کې نو په دې زورن باندې خپو جړلې لګیا او ځان جړلې. او عمر ځان هراغه یا رسول الله ولې جاړي که د جړه خبره ماته مو کوي. نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې د یو جمله ویله ویل که چېرته په دې ټیم کې چې کوم ټیم کې موږ دا فدیه ردې قیدیانو نه اغوستله که عذاب راغلی وی صرف عمر به بچ شوی نور به ټول هلاک شوي وي. دغه سړی دی. نو عمر ځانهو دا د خواهش خلاف وی. دارنګې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله د مقام ابراهیم سره 2 رکعته مونځ به کولی ډېر به ښه وی. ګوره اتفاقي طور یې وتېلې مقام ابراهیم سره چې کوم طواف کله مونږ وکړو نو 2 رکعته مونځ دلته پکار دی چې هسې وي کړو. فورا الله حکم نازل کړو واتخذوا من مقام ابراهیم مصله. د مقام ابراهیم سره زه د مانځه جوړ کړئ تاسو دلته مونځ کوئ. دې ته موافقات د عمر ویلې کېدلی شي. نو ځکه دته فورا هلته په جنت کې الله داسې ځای ورکړی دی چې نبي صلی الله علیه وسلم یې ارمان کړی چې دا زه کېدی شي دا ځای زما وي. نو ما تپوس وکړه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایا حدیث بیانوم چې دا بنګله د چا ده چې دا جنۍ ته مخې ته ناست دی چې دا د عمر ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابو ته لګیا د عمر هم ناست دی. وی ما اراده وکړه چې لږ دننه ورننه وځمه لږ د دې بنګلې سیل کوم د دې محل سیل کوم. خو د عمر غیرت را په یاد شو چې عمر ډېر غیرتي سړی دی چې بېرته واپس شو. عمر ځانهو په دغه ټیم کې ډېر زیات وژړل. نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله زما مور او پلار دې ستا نه قربان وي زه په تا باندې غیرت وکم ته خو زمونږ پلار یې. خو نبی صلی الله علیه وسلم د عمر دومره خیال ساتي. وی د عمر غیرت را په یاد شو بیرته راووتم وی. نو لہذا په جنت کې دا بنګلې دا تیار کړي الله د مؤمنان دپاره دي. نو چا دپاره به یو قسم بنګله چا دپاره بل قسم بنګله. یو روایت کې راغلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته یو پیر جبریل راغی. جبریل ورته راغی او ورته ویل اے محمد صلی الله علیه وسلم خدیجه را روانه. خدیجه رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې داسې یوه بیبي ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېره انتهایی ګرانه وه او د دې په ژوند کې نبی علیه السلام بله بیبي کړې هم نه وه. او چې کله هغه وفات شوی نو وروسته دور کې به نبی علیه السلام د هغې دوستانو ته تحفې لېږلې. د هغې چې کومې ملګري وي هغې ته به تحفې لېږلې. دا د خدیجې ملګري دي. په مخه به یادوله په مخه به یادوله. عایشه فرمایي چې ماله په بل چا دومره غیرت نه راته څومره به چې په خدیجې باندې غیرت راته. وایي ځکه په مخه به نبی علیه السلام یادوله حالانکې مشره ښځه وه. خو نبی علیه السلام سره ډېر احسانات کړي دي. تسلی ځای و. نو نبی صلی الله علیه وسلم خواته جبریل راغلی. په دې کې خدیجه را روانه ده. نو جبریل په دغه ټیم کې نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دا خدیجه در روانه ده ورته ووایه سبحان الله ته څه عجیب غوندې خلک د الله ته څومره ګران و دا خلک د الله د دوی سره څومره مینه وه او دوی د الله سره خپل مقام څنګه په اعلی انداز باندې جوړ کړی و. جبریل نبی علیه السلام ته وایي محمد صلی الله علیه وسلم دا د خدیجه را روانه ده ورته ووایه چې ستا رب په تا باندې سلام وایي. سبحان الله ستا رب په تا باندې سلام وایي. او ورته ووایه چې الله تعالی زیری درکوي ببیت فی الجنه په یو کور باندې په جنت کې من قصب چې د ډډې ملغلرې نه وي. ډډه ملغلرې پای کې به شور شغب نه وي پای کې به خفګان نه وي. خدیجه رضی الله عنها هغې ته د رب العالمین د هغې سلام یې ورته ورساو. دا څومره خوش قسمته خلک دی چې نو سبحان الله الله ورته د عرش معلا نه سلامونه رالیږي. دا هم دغه شان زموږ په شان انسانانو
کله کله سره تعجب کوي چې د صحابه کرام د دیو د عجیب انتحال له چې د الله سره د خپل تعلق دومره عظیم جوړ کړی دی چې الله وته کله سلامونه را لېږي، کله وته یو زیره را لېږي، کله وته بل زیره را لېږي. ابی ابن کعب رضی الله عنه د قرآن سره ډېر تعلق او د قرآن سره ډېره مینه. بخاري کې حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم ته پیر راغی ویل ابی ابن کعب ته ویل وای ما ته الله امر کړی دی چې ته لاړ شه او ابی ابن کعب ته سورة البینه ولوله. لم يكن الذين كفروا دا سورة البینه ابی ابن کعب ته ولوله وی الله ما ته ویلی دی. ابی ابن کعب د حیران غونتی شو، هغه ورته ویل الله سمانی لك، الله تا ته زما نوم اغستلی دی چې ابی ابن کعب. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل او ستا نوم یې راته اغستلی دی، یعنې هغه تعجب کاوه چې زما نوم او الله اغستل، چې الله به زما نوم لري. ویل او ستا نوم یې راته اغستلی دی چې ورشه ابی ابن کعب ته سورة البینه ولوله. نو هغه ډېر د خوشحالۍ نه وژړل، ډېر زیات یې وژړل چې زه دومره د الله ته ګران یم چې الله زما نوم لري په عرش معلی باندې پرې دومره مخلوقاتو کې زما نو دا نومونه زمونږ هم شي اغستلی. لکه دا په یو حدیث کې راغلي دي، ما نه خبره اوږده شوه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایلی دي زه د خپل بنده سره ورسره یم چې بنده که ما د خپل ځان سره یاد کی، ځان له ځای کې مې یاد کی، ذکر زما وکړي، نو ذکرته فی نفسی، زم د خپل ځان سره یاد کم. وإن ذکرنی فی ملئ، او که ما په یو جماعت کې یاد کی، ذکرته فی ملئ خیر منه، الله وایي زه به په داسې جماعت کې یاد کم چې هغه به د دغه جماعت نه غوره. که موږ د خپل الله تذکره مثال په طور په دې جماعت کې وکړه نو الله به زمونږ تذکره ان شاء الله تعالی، زمونږ امید دی د الله نه چې د ملایکو په جماعت کې به کې ان شاء الله تعالی.